دوست محمد بڑے صاحب د ټاپک ته کوم وګورو چې کلایمیټ چینج یا انوایرنمنټل ایشوز یقینا هم ماحولیاتي بدلون یا کلایمیټ چینج هغه ګلوبل فنامنا ده چې په نړۍ کې یو هیواد یا یو ریجن یا یو خطه هم نه ده بخښلې بلا د څه تمیزه نه ترقی یافته هیوادونه بخښلې نه داسې سپر طاقتونه بخښلې نه د نړۍ ترقی پذور ملکونه بخښلې یو داسې فنامنا چې و نړۍ ته دا ټایم تر ټولو لوی الارمینګ تھرټ دی. سره ورنۍ پښتنه دا درڅخه کوو چې کلایمیټ چینج اخر څه ته وایي او د دې لاملونه اسباب څه دي په دې کې خپل نظر سره شریک کړئ. مننه. اول خو زه داسې بیان کوم کلایمیټ چینج باره کې ډیوډ کینګ دا خبره کوي وایي کلایمیټ چینج از بیګر تھریټ دین ټیرریزم. دا ماحولیاتي چې کومې تبدیلیانې دي دا ترهګري دهشتګردي سم زیات خطرناک دي. صحیح. مطلب ترهګري دهشتګردي که موږ وګورو هغه مخصوص علاقو کې په ټوله دنیا کې خو د ماحولیات تبدیلیانې چې کومې دي هغه موږ وینو دنیا په هره کونه کې شته. تېر کال هم موږ ولیدل چې په زرو کسان صرف په یورپ کې مړه شي. یورپ چې یقینا بیا دغسې که موږ وګورو د ټرمپ له مخه چې کوم د امریکن صدر و بایډن دا خبره کوي چې کلایمیټ چینج از ان ایگزسټنشل تھریټ. نو ایگزسټنشل تھریټ هغه شي ته وایي چې ستا د وجود ته که سره خطره وي. نو دا ماحولیات چې کومه تبدیلي ده دا نن سبا انساني که حیواني که ستا روډ انفراسټرکچري که غري مطلب که ګاډۍ که هر څه که بلډینګ دا ټول شیان باندې دې اثرات پرې وځي. که ستا زراعت نو دغه واقعي یو ایگزسټنشل تھریټ انسان د وجود لپاره جوړ شو. نو دا کتل پکار چې دا وایي چې مطلب دا اوس داسې دی چې مطلب موسم چې کم دی یا کم چې خبره کوي انپریډکټیبل موسم وي. صحیح. مطلب ستا امید نه ستا سوچ نه موسم یو دم بدل شي. مطلب په ګرمۍ کې کله کله ډیر زیات موسم ټنډه شي او په ژمي کې موسم کله کله ډیر زیات ګرم شي. او دغسې موږ ورته ګورو هیټ ویو چې کوم ورته وایي هیټ ویو په کار دی موږ ګورو چې هغه څه شته وایي. هیټ ویو دغه شي ته وایي چې مطلب لکه د کوټې چې کوم موسم و هغه به یو 15-15 کاله مخه به چې ګرم به سو 35 سانتیګریډ ته به رسېدو. نو اوس دا ټمپریچر چې کوم دی دا 40 سانتیګریډ ته ورسېږي. نو دا د نارمل موسم سره د 15 سانتیګریډ یو دم زیات شي. صحیح. نو دا 15 سانتیګریډ مسلسل 15-16 ورځې یا یو هفتې دپاره یو موسم مسلسل یو ډول رواني. نو دغه هیټ ویو چې کوم دی د دې ډېر زیات خطرات را روان دي. او که موږ وګورو په 2022 کې پاکستان کې مطلب ډېر زیات نقصانات وسو. اوله خو هیټ ویو مارچ اپریل مئی دا درې میاشتې کې مسلسل هیټ ویو څنګه چې ما بیان کو مطلب د نارمل ټمپریچر څخه 15 ټمپریچر مسلسل په هفته کې به زیات روان. نو د دې اثرات دا و چې پاکستان کې تقریبا 10 میلیونه مطلب 3 کروڑه پاکستان چې کوم دی غنم پروډکشن کوي غنم پیدا کوي هغه پروډکشن چې کوم هغه 6 میلیونه ته رالو. صحیح. نو 4 میلیونه د پاکستان غنم کم سو ولی موسم یو دم ګرم سو. یو دم چې ګرم سي یا یو دم چې یخ سي هغه ستا چې کوم فصلونه د هغه د تاوان. صحیح. د دې بعد چې موږ ولیدو جون جولای کې بیا بارانونه یو دم شروع سو. بارانونه تقریبا جولای اګست تر سپتمبر میاشتې پورې 2-3 میاشتې مسلسل بارانونه بیا سیلابونه موږ ولیدل په خاص کر په بلوچستان کې. نو د دې څخه موږ افیشل فیګر وګورو تقریبا د پاکستان 2 بلین ډالر نقصان وسو په یو کال کې د پاکستان چې کوم افیشل سټیټمنټ دی. اچھا صحیح. بلې خوا ته که موږ وګورو د پاکستان ټوټل ایکسپورټ چې کم دی هغه صرف 90 بلین ډالر دی. نو د پاکستان د ټوټل ایکسپورټ زیات په یو کال کې صرف د پاکستان نقصان وسو 2 بلین ډالر. نو دې د وجې چې کم دی دا ماحولیات چې کم دی دا هیټ ویو هم کې راسي بیا سیلاب کې راسي ډراوټ چې کوم ورته وایي خوشحالي چې کومه ده دا راسي. لکه په بلوچستان کې موږ وګورو لکه چاغي چې کوم ډسټرکټ دی دې خواته خوشحالي. صحیح. بیا دوري کا خواته ولاړ شي د ګوادر خواته خواته بیا بارانونه ډېر زیاتې. نو که بلوچستان ته موږ وګورو بلوچستان لکه څنګه چې وایي فروټ باسکټ اف پاکستان تقریبا 90% انګور دلته کېږي بیا 80% چې تا کوم سیب دی یا شفتالو دی یا خوباني چې کوم ورته وایي هغه ټوله دلته کېږي. نو یو دم بارانونه چې راسي نو د دې ډېر زیات اثرات دي.
او دا کتل پکار دی چې دا چا د وجې کېږي دا چې ګرین هاوس امیشن ګیسز چې کوم ورته وایي اچھا صحیح دا کتل پکار دی چې دا ګیسونه دا چې خطرناک ګیسز چې کوم دي دا څوک ډېر زیات پروډیوس کوي په دې کې تقریبا 50% ګرین هاوس امیشن ګیسز او امیشن چې کوم ورته وایي هغه چاینا او امریکا صحیح نو دا چې کوم دي دا ډیولپډ ملکونه دي دا دې ته وایي انډسټریالایز ملکونه نو دې فیکټریان انډسټریان زیاتې دي یعنی 30 قریب غالبا د چاینا شیر دی په د امیجن کې او 14% د یونایټډ سټیټس دی مطلب ټوټل چې کده دغه مج ملاو کو تقریبا 50% صحیح هو اوس بالکل ټکساس چې کوم یو ریاست ورته وایي په امریکا جی کې جی هغه د ګرین هاوس امیشن ګیسز د ټول یو د افریقن کانټیننټ سره زیات دي ډیر شاکینګ په یو افریقا کې کانټیننټ کې کوم جو ګور بر صغیر چې کوم ورته وایي په هغه کې 53 ممالک دي خو د امریکن چې یو ټکساس شهر چې کوم دی دا ګرین هاوس امیشن ګیسز چې کوم دی هغه د ټول افریقې سره د زیات دي پورا کانټیننټ اچھا جی پاکستان کوم جو ګورو جی جی صحیح پاکستان چې کوم ګرین هاوس امیشن ګیسز د کنټریبیوشن دی هغه 1% هم نه دی مطلب لیس دان 1% او 0.8 راځي جی جی بالکل پاکستان تقریبا شپږم دی کوم موست افیکټډ ملک دی ډیر زیات اثرات صحیح پاکستان باندې پریوزي نو ځکه د دې چې کوم زموار ملکونه دي هغه خو ظاهر خبره ده ډیولپډ ملکونه دي او د دې اثرات چې کم دی هغه په د خاص کر ډیولپینګ د غریب ملکونو چې کم دی په دې باندې ډیر زیات پریوزي ډیر مننه ډیر ژور نظر مو باندې ولرل یقینا هم لکه چې ذکر وکړ چې کلایمیټ چینج په پاکستان کې هغه تباہی او هیبتناکې نه چې په د پاکستان د ایکسپورت تر والیوم زیات دلته نقصانونه شوي دي او بیا بلا تمیز د نړۍ ټول هیوادونه د دې په لپیټ کې راغلي دي که څه هم هغه ملکونه چې هغه د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي آلودګي کې د دوی حصہ د دوی ونډه د دوی کنټریبیوشنز کمی خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې د امریکا د یو سټیټ د ټاکسیک ګیسز یا د ګرین هاوس ګیسز او امیشن ته ټول افریقا ته کانټیننټ هم زیات دی نو یقینا هم د انسانیت د لپاره لکه په شروع کې چې تا یو ذکر وکړ چې یو لوی عالمیه ده تر نورو داسو نیوکلیر هتیارونو یا تر نورو داسې ټیرریزم یا داسې نورې تھریټس چې په دنیا ته دي کلایمیټ چینج په ټولو کو لومړنی دی سر اعظم کوېسچن خواته یقینا هم چې دا یو ګلوبل ایشو دی او د نړۍ ټول ملکونه د دې څخه متاثر دي یونایټډ نیشنز چې د دې په اس ډي جی 13 کې د یونایټډ نیشنز د دې ګولز او حصہ ده یو ان او اقوام متحده په دې حق له تر کوم حد کامیابیانې موندلې دي او تر کوم حد پورې د اهمیت ور دي مشکو ګورو د څومره چې د سبمیټس کیږي مطلب لکه په برازیل کې چې اوسو کیوټو چې کوم اوسو یا 2015 کې چې کوم پیریس اګریمنټ دی صحیح دا ټول د انډر یونایټډ نیشنز چې کوم دغه یونایټډ نیشن فریم ورک کنونشن کلایمیټ چینج دا غلاندې کیږي مطلب د دې کې د یونایټډ سټیټس بالکل ډیر غټ رول دی لکه څنګه چې ما یاد کو یونایټډ نیشن فریم ورک کنونشن کلایمیټ چینج او داسې په هر کال چې کوم دی د هر ملک کسان راغواړي دی پیریس اګریمنټ مې چې خبره وکړه په دې کې 190 ملکونو او د سیګنیټریزم دی او دا اول وار دی چې مطلب 190 ملکونه چې کم دی هغه په دې خبره اتفاق وکړو چې واقعي کلایمیټ چینج چې کم دی ډېره غټه خطر دی ټول انسانیت لپاره ټول دنیا لپاره دغسې دی هر کال لکه ما چول دی داسې میټینګ کیږي بیا دی اریو ته خپل اس او پیز ورکړي دي د هر ملک چې کم دی هغه خپل طریقې کار دی کاربن امیشنز ویل کاربن ایکسپورټ امپورټ څنګه ایډوکیسی څنګه کیږي بیا هر کال چې کم دی هر ملک چې کم دی هغه د هغې ریپورټ ولورکوي چې مطلب مجدونه ډیولپمنټ سوی دی او مشتداده چیلنجز دي بله غټه خبره دا ده لکه پیریس اګریمنټ کې دا خبره هم سوې ده دا کم چې ډیولپډ ملکونه دي دا به د کاله تقریبا $100 بلین چې کم دی هغه به کمپنسیشن ورکړي هغه ملکو ته هغه چې کم اثرات به پرېوځي او دا ډیولپډ ملکونه چې کم دی دا په کار دی خپل ټیکنالوژي هم د هغه سره شیر کړي
او غټه خبره دا ده چې دا کم اکو اکانومي د دې خواته ولاړ سي. صحیح خبرې خو تیوریټیکلی ډېرې زیاتې کوي رینیویبل سورس استعمال د انرژي جی او صحیح لکه څنګه چې موږ یونایټډ نیشن جنرال سیکرټري خبره وکړو سته خو مطلب هغه باوجود هغه د په ایران باندې اټیک کیږي په عراق باندې کیږي په افغانستان باندې کیږي دغسې د دې کنونشنز خو سته خبرې خو کیږي صحیح لیکن سوال دا دی چې هغه ګرین هاوس امیشن ګیسز چې کوم غټه خبره لکه ما چې مخکې وکړه تقریبا 50% چې کوم دی هغه ډیولپ ملکونه چاینا او امریکا دی نو په دې کې زما خیال یونایټډ نیشنز بیا هغه ډول رول نه دی چې د دې ګرین هاوس امیشن ګیسز کم کړي ولې که دې ګرین هاوس امیشن ګیسز کم کړي د دې مطلب دا دی چې دې به انډسټریز درېږي که انډسټریز ودرېده دې به معیشت کمزوره کیږي یعنی یو چین عمل وي او معیشت سره دا د بېروزګاري هم راځي صحیح نو تر هغه لیوله پورې زما خیال لکه $100 بلیون چې ما یاد کړه چې دې به سالانه ورکوي او پاکستان هم دا هیله لري چې ماته به کمپنسیشن راکړي مطلب ډیپلوماټیکلی خو موږ خبره وکړه لیکن هغه ډول کمپنسیشن تر اوسه نه دی ملاو شوی پاکستان ته ډیره مننه په ډیرو شو عاداتو شمارو په ډیرو شو سټاتستیکسو سره زموږ خوږو اوریدونکو ته تاسو خپل نظر وړاندې کړ یقینا هم چې د 2015 کې 2015 کې چې د پیریس اګریمنت کې کوم ملکونه لکه سره چې یاد کړ دا کلیکټیولی دوی دا فیصله وکړه چې تر 1 خال یعنی 1.5 ډیګري سنټیګریډ پورې به دغه ټمپریچر موږ لیمیټډ ساتو یا تر 2 ډیګري سنټیګریډ به دا موږ یا د پرسکرایب لیمیټس تر دې دا نه اړو یقینا هم دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه و که څه هم اقوام متحده په نورو جنگونو کو یا په نړۍ په شخړو کو یو داسې اهم رول نه لري خو بیا هم په دې اړه باندې د دې ډیر لوی لاسته راوړنې دي لکه څنګه چې سر ذکر وکړ سر یو جالب پرسانه در څخه کوم چې کانسپیرسی تھیریز د سازشي نظریات چې په اکیډمیا کې هم ستا ول نورو فکشنز سره هم تړلې دي ځنې خلک د کلایمیټ چینج په اړه داسې نظر لري چې ګواکې دا یو مغالطه ده یا مفروضه ده په دې اړه تاسو څه نظر لري زما په خیال کې دا سوال خو کوم شو ګورو بایدن جلا سټیټمنټ دی ټرمپ جلا سټیټمنټ جی بایدن دا لکه ما چې مخکې ویل هغه کلایمیټ چینج از ان ایگزیسټنشل تھریټ کلایمیټ چینج مې د انسانیت وجود ته خطر ده بیا ټرمپ وایي کلایمیټ چینج از ا میت صحیح او دوی په وسنیو کې د پیریس اګریمنت سم ډراسو او هغه سره مې ډراسو جی نو په دا دوه سټیټمنټ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی زما په خیال کې زه خدا نه سم وایي چې دا یا دروغ دی زه د ټرمپ سره اتفاق نه کوم بلکې دا واقعي یو ایگزیسټنشل تھریټ دی انسان وجود ته خطر ده څنګه چې لکه موږ پاکستان ذکر وکړو دغسې که موږ انډیا وګورو انډیا د ځمکې لاندې چې کومې اوبه دي انډرګراوند واټر په ټوله دنیا کې انډیا کې ډېر زیات اوبه د ځمکې سره باسي په 2018 کې مطلب 300 میلیون مطلب 10 کروڑه کسان چې کم دي د هغه سره هغه اثرات په هغه باندې صحیح نو په دې باندې پیپر هم لیکلی دی کلایمیټ ډیپلوماسي بټوین انډیا ان پاکستان ډیر چې دا کلایمیټ چینج چې کم دی دا واحده خطر ده دواړو ملکو ته که دی دا نور شیان ټول سره نظر اندازه کې دومره تاوان به نه رسي څومره چې کلایمیټ چینج دوی ته تاوان رسوي او دا دی کلیکټیولی به دی دا مسله حل کوي که دی 100 واره جنګونه وکړي خو دا کلایمیټ چینج داسې واحد دی او داسې فورم دی یا داسې مسله ده چې دا دی یو پیج ته راوستی سي بیا که موږ وګورو په ټوله دنیا کې موږ وینو لکه ګله دنیا لکه موږ د یورپ ذکر وکړو تېر کال په زرو کسان مړه شو امریکا خپله تقریبا 280 بلیون ډالر د سالانه د نقصان کیږي د مالیات تبدیلیان د وجې مطلب داسې ته چاینا راواخله داسې لکه د انډیا ذکر موږ وکړو داسې ته راواخله افغانستان یې ون راواخله نو دا ټوله نړۍ په دا ټولو علاقو کې موږ وینو چې دا د کلایمیټ چینج اثرات را روان دي ایون په کوټه کې موږ وګورو دا ټمپریچر خو زما نه دی په یاد چې 40 سنټیګریډ ته رسېدلی و کوټه کې یو پنکه به وچلېدله بالکل به صحیح او دا ستا په افس کې هم دا موږ په اسی کې ناست یو په کوټه کې هم بغیر اسی سړی ګزاره نه شي کوی نو د دې ډېر زیات وجوهات لکه موږ چې مخکې هم ذکر وکړو ډیولپډ کنټریز دي ستا د آبادي زیاتېدو دي داسې جنګلات کاټول دي او داسې فیوسیل فیول چې تیل زیات استعمالېده دي نو دا ګرده شیان چې کوم دي د دې اثرات د وجې د دې پرېوځي په کوټه کې موږ وینو دغه د
شاوخوا بغیر د باغونه کاټ سو، اوس د کنکریټ باغات دي، بلډینګان جوړیږي، ګرمي زیاتیږي. نو دا زما نه دی خیال چې دا به یو میت یا دروغ وي، بلکې یو حقیقت دی چې هغه موږ ټوله سفر کوو او موږ وینیم د دې اثرات په موږ پرې وځي.